بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان قدرمندو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او باور لرم چې روغ جوړ به خوشاله به قدرمندو کتونکو نن را سره په پروګرام کې د 400 ضلع د خلق عین 25 MNA د پاکستان تحریک انصاف رهنما فضل محمد خان ملمد خان خپل پروګرام کې ستړي مشو په خیر لوم. مهرباني عزتمن شاستا سو راتګ دلته وراتلو ډیره مهرباني دي. نن به مونږ د فضل محمد خان د پاکستان تحریک انصاف چې د رقم د 24 نومبر احتجاجي کال له عمران خان له طرفه باغې به ورسره خبرې کوو چې دغه کال عمران خان د علي ما خان ضرورت ولې محسوس کړ چې کال هغه ورکو بل دا چې مینس کې 100 ورځې پاتې دي 10 ورځې دغه احتجاجي کال د دوران کې ګیپ او دومره لنډ تنګ وخت کې به دوی تیارې څنګه کوي او د دوی به سټریټجي سوي د دې حوالې سره د سی ایم علي بن ګنډاپور له طرفه دا بیان راځي چې موږ به کپن په سر تړو زوبه بعضې رهنما وایي چې پورمن احتجاج کوي نو دغې باندې هم یو کنفیوژن دی. حکومت د کریک ډاون فیصله کړې ده هغوی وایي چې موږ به اسلام آباد ته دوی نه راپرېږدو نو دغه خبرې به ډسکس کوو. فضل محمد خان اول خو راته ده ووایي چې په پارټۍ کې قیادت شته د کور کمیټې ممبر دي د پولیټیکل کمیټې ممبرز دي. علي ما خان چې دی نو هغه خو اول د پارټۍ ممبر نه ده دویم د پولیټیکل کمیټې هم حصه نه ده د کور کمیټې هم حصه نه ده. څه داسې ضرورت عمران خان محسوس کړ چې په هغې باندې دا کال ورکړو په ځای د دې چې بل په قیادت بل چا کړی وی. ګوره جي تاسو ته پته ده چې د ډیر وخت نه په عمران خان باندې ملاقاتونه بند دي. بیا د هغې نه پس کو تاسو کتلي اسد کیسر شبلی فراز عمر ایوب او داسې بل احمد رضا حامد رضا دوی باقاعده اجازت اغوښتې وو دوی لاړل دوی ته اجازت هم میلاو نشو د میلاوېدو او الټا یې هغه وخت کې ګرفتار کړل. اوس دې وخت کې عمران خان په بنیګاله کې یا په زمان پارک کې یا دا به ووایم چې آزاد نه دی چې هغه ته خپل سیاسي قیادت د میلاوېدو درک نه لګي نو هغه کو علي ما خان ځي کو فضل ځي کو هغه سنگر خان ځي هغه به خپل سوال جواب بار را لیږي نو علي ما خان ته موقع میلاو شوه هغه سره میلاو شو او هغه خپل سوال جواب چې دی هغه راولېږلو. نو په دې کې داسې هېڅ خبره نشته چې ولې د علي ما خان ضرورت پېښ شو یا ولې پېښ نه شو. هغه خور ده د دې پارټۍ حصه داسې ده چې د لیډر خور ده او هغې ته موقع میلاو شو د تلو او عمران خان ولا هغه خپل مسج ورکړو چې کوم هغې مخې ته دې کې یو بل سوال دا دی چې د دې احتجاج قیادت به څوک کوي؟ علي ما خان به کوي علي بن ګنډاپور به کوي د پارټۍ بل څوک قیادت به کوي لیډ کوي به څوک؟ ګوره جي هغې کې دا وینا شوې وه چې دا ځل زمونږ کومه سټرټیجي ده نو لیډینګ هغوی ورکړی دی یو کس لنه 4-5 نومونه دي خو هغه نومونه هغوی ډسکلوز کوي د دې دپاره نه چېرې هغه نومونه ښکاره شي د نن نه داسې نه چې د وخت نه مخکې ګرفتار کړي نو هغه هم په دې نیت چې 4-5 کسان به او مونږ ډسکلوز کوو نه که خدای دې نه کړي چې یو ګرفتاریږي بل به رامخکې کېږي بل ګرفتاریږي بل به رامخکې کېږي نو په دې طریقه باندې به دغه
پروګرام چلیږي ان شاء الله. سر بله خبره دا ده چې د نومبر میاشت چې دا نو دی کې د موسم فیکټر هم ستاسو وړاندې دی، یخني شروع شوې ده او نور هم زیاتیږي. نو دا نومبر دا میاشت ولې بیا دا 24 نومبر ولې مخکې په کار د شوی وي یا وروسته شوی وي، نو دې په شا باندې څه داسې وجه ده؟ ګوره جي د موسم په حوالې سره چې تاسو خبره وکړه نو چې وروسته کېده خو نوره به یخني زیاتېده او اوس چې په دې باندې مونږ په کار دی چې متفق شو چې دا کوم موسمیاتي تبدیلي را روانه ده نو نومبر اوس هغه نومبر نه دی چې په دې کې به کنګل پروت و چې مونږ واړه به ټیک دا د اوس نومبر دی او زه دا د تاسو سره ناست یم بغیر سویټره بغیر جاکټه بغیر واسکټه تاسو په خپل وګورئ نری کوټ کې ناست یې نو اوس نومبر هغه نومبر نه دی نوم یې هماغه دی خو موسم بدل دی. صحیح په موسم کې هغه دغه نشته. بله دا ده چې لکه دومره یو کلوز کال ورکولو فاینل کال دی او د هغې دپاره په کار ده چې ورکرز به تیاری کوي، کوم چې د پارټۍ قیادت دی هغه به تیاری به کېږي، ټنټونه به اخلي، د خوراک اوزار به برابري، ایون چې هغه ورکرز موبلایز کولو کې به هم ټایم لګي. دا دومره لنډ ټنګ وخت چې ورکړه نو دې ته څنګه ګورئ؟ ګوره جي دې ځل هغوی پارټۍ انوالو کړل، غون ټکټ هولډرز هم تنظیمونه هم زمونږ آی ایس ایف هم زمونږ یوت هم زمونږ مدر پارټي هم. نو ستاسو خبره ټیک ده چې وخت لنډ تنګ دی هم د 400 مثال واله 2 منټس پنځه ایم پی ایس مدر پارټي آئی ایس ایف یوتھ ونگ لیبر سوشل ویلفیر وومن ونگ نو چې دا ټول خپله ذمهواري واخلي او په خپل ځای باندې کار شروع کړي نو بیا دا 10 ورځې چې دي نو دا زما په خیال دا بیا ښه کافي ټایم دی. ټیک. بل دا ده چې د دې کال سټریټجي به څه وي؟ فاینل کال دی، یو خو دا ده چې په سیاست کې زما خپل خیال دا دی چې سیزونه فاینل نه وي، کمپرومایزز وي، کنټینیویشن وي، خو د خان صاحب خپل یو مایند سیټ دی، هغه به خپل په دې یو سوچ کړی وي فاینل کال دی. نو د دې کال سټریټجي به څه وي؟ د یو خو د یمین ګنډاپور له سایډ نه بیان اګریسیو راځي، د کفن خبرې کوي، د جنازو خبرې کوي، د پارټۍ بعضې قیادت د پرامن احتجاج خبرې کوي، په هغې کې زه نامه نه اخلم، هسې بې ځایه ته مسلې نه جوړوم، خو بیانونه یې په میډیا باندې راځي. نو دا یو کنفیوژن دی، دغې ته څنګه ګورئ؟ ګوره جي د الیمین هم دا خبره ده چې پرامن احتجاج د کفن او د جنازو نه مطلب دا دی چې هغوی موږ له خپل علمي حق د احتجاج نه راکوي نو موږ څه نه کوو، موږ مظلومان یو. د وخت سره حکومت ظالم دی، هغوی دې په موږ ظلم وکړي، هغوی دې موږ مړه کړي، هغوی دې موږ خوږ کړي، هغوی دې موږ قید کړي، هغوی چې موږ سره هر څه کوي نو موږ به تر د هغې پورې ناست یو چې څو پورې زمونږ مطالبې پوره شوي نه او کو چرې په دې دوران کې په دې منځ کې د عمران خان د طرفه څه چینجز راځي، څه خبر راځي، هغه بیا اختیارمند دی، هغه مشر دی، لیډر دی، د هغه په خوښه به چلیږي. او ګنې نور د کفن او د جنازې مطلب دا نه دی چې موږ څه کوي جنګ له روان یو، موږ مطلب د دې کفن او د دې جنازو نه مطلب دا دی چې بس موږ مظلومان یو، کو تاسو م وجنه، کو تاسو م مړه کوئ، کو تاسو م خوږوئ، بس موږ تیار یو، بله لار نشته. سر تاسو د مطالباتو د منلو خبره وکړه، نو ستاسو چې کوم 3 مین مطالبات دي په هغې کې یو دا دی چې کوم 26 کنسټیټیوشنل امینډمنټ دی دا دې کینسل شي.
دویمه پکې دا ده چې کوم پولیټیکل پریزنرز دي بې ګناه پولیټیکل پریزنرز هغه دې رها شي او دریم پکې دا دی چې په 8 فروری باندې پاکستان تحریک انصاف ته کوم منډیټ ملاو شوی دی هغه د دوی نه پټ شوی دی بل چا ته ورکړلی شوی دی دوی ته د هغه منډیټ میلاو شي نو په دې کې لکه دا خو داسې مطالبات دي چې ګورنمنټ ته اکسپټیبل بالکل نه دي هغه خو نو 26 کنسټیټیوشنل امینډمنټ کینسلیشن ته تیار دی بل د منډیټ خبره پولیټیکل پریزنر دا دی باندې هم څه خبره کېدی شي خو منډیټ هغه څنګه تاسو ته واپس کی نو مطالبات خو د منلو په خیال نه دي زما خیال دی ګوره جي دا ځکه خو احتیاج ته خبره لاړه چې روی نه مني او موږ خپل حق غواړو نو ځکه خو دا خبره احتجاج لاړه چې په رضا صلاح د هر ادارې د عدالتونو دروازې مونږه وډبولې خو مونږ ته انصاف نه ملاویږي نو ځکه خو مونږه د احتجاج طرف ته لاړو چې دا زمونږ درې واړه جایز مطالبې دي او په دې باندې د غور کړی شي او مونږ سره په دې خبره وشي او دا خبره ده ومنل شي بل دا ده چې دا مطالبات خو داسې دي چې لکه حکومت څومره چې زما معلومات دي نو حکومت دې ته منلو ته تیار نه دی حکومت د دې لپاره د پورا د کریک ډاون تیاری کړی دی چې څومره خیال هم دا دی چې لکه د ټول پلازې نه مخکې تاسو چې کوم ورکر دی هغه پرې نه دي دی چوک او ریډ زون ته لاړ نه شي نو یو خو دا ده چې کریک ډاون دی د ورکرز خلاف او سبب بیا به سټریټجي سوي که فرض که حکومت د ټول پلازې نه غاړې اخوا نه پرېږدي نو بیا به څه لایحه عمل وي دا راته ووایه سنګر خان چې د دې نه مخکې زمونږ کومې جلسې جلوسونه شوي دي هغوی مونږ له اجازت راکړی دی چې تاسو د ټول پلازې نه خوا راواوړئ نه دی راکړی شوی خو مونږ الحمدلله رسېدلي سر دا ځل فاینل کال دی تحریک انصاف چې دی هغه به خپل پوره خپل هغه پولیټیکل پاور او هغه سټرنګ په استعمالي په حکومت باندې یو پریشر شته نو زما خیال دا دی چې لکه دا ځل به هغوی پوره کوشش کوي چې ټول پلازې نه غاړې لاړ نه شي هغوی دا ځل نه هغوی هر ځل کړی دی هر ځل یې کوشش کړی دی او هر ځل الله رحم کړی دی زمونږ خلک زمونږ ورکر دا رسېدلی دی نو هغوی به خپل کوشش کوي موږ به خپل کوشش کوو او بل چې احتجاج به تر کوم وخته پورې جاري وي تر د هغه پورې چې یا زمونږ مطالبې ونه منلی شي یا تر د هغه پورې که د پارټۍ د طرفه د عمران خان د طرفه بیا څه خبره راغله ټیک مطلب هغه په تبدیلي وکړله سټرکچرز راغلل خو بیا به هغه ختمېږي ټیک سر اخري سوال دی چې عمران خان د سند د بلوچستان خلکو له استثنا ورکړې ده د دې احتجاج کوم کال دی فاینل کال دی مخکې خبره دا وه چې ټول پاکستان نه به خلک راوځي او د انقلاب په شکل کې دغه دوو ته چې کوم استثنا ورکړې ده نو زما خپل ذاتي خیال دا دی چې هغه د خلکو هغه وسایل د بچکولو لپاره چې هغوی په خپل سیټیز کې احتجاج وکړي ځکه چې ګراني ده لرې ځایونه د اسلام آباد ته خلکو ته به تکلیفونه وي نو سم یو فیکټر هم پکې دی نو څنګه ګڼئ چې د فاینل کال دی هغوی ته استثنا ورکړه ټیک ته چې دغه فیکټرز به خان صاحب به د هغوی سره یو همدردي کړې وي خو په وران احتجاج باندې خو زما خیال دا دی چې د دې به یو منفي اثر وي هغومره خلک به رانشي کیپیټل ته ګوره جي خبره دا ده چې استثنا نه ده هغه د دې دپاره دی چې په غون پاکستان کې د دا احتجاج ریکارډ شي هغوی ته دا ویلي دي چې سند او بلوچستان به په خپلو علاقو کې د احتجاج کوي نو هغوی ته د دې نه دا خو په یو حساب باندې خو پاکستان تحریک انصاف الله کامیاب کو دا وغون پاکستان بلاک شي ټیک
ټیک ډېره زیاته مننه وخت هم راکړو ګرانو کتونکو دا و فضل محمد خان د خلقه ایرې 25 ته 400 ایم این اے چې تاسو ته د دغه احتجاجي فائنل کال په حواله سره دغه پورا معلومات ترلاسه کړل د دوی په سټریټجی سوي احتجاج به تر کوم وخت پورې جاری وي د سند د بلوچستان په حواله سره سسټانس ته د پارټي دا پروګرام په دې باندې سر ترسي په بل پروګرام کې به لیدل کتل کیږي تر هغه وخت پورې په لیګل لاس فارم خوشاله اوسئ